شاهین افریدي، نسیم شاه، حارث رؤف په اخرنی اورونو کې دومره زیات وهل ولې خوري؟ په تیر شوي میچ کې د نیوزیلند ګوره نیوزیلند په تقریبا په دې اواتو ورځو کې پاکستان ته 3 ځله شکست ورکو چې کوم د ټرای نیشن سیریز وای کې اخرنی 15 اورونو کې د پاکستان بالرانو 80 رنزونه ورکړو او پرونه هم تقریبا 75 رنزونه اخرنی سلور 15 اورونو کې د پاکستان بالرانو ورکړي دي چې پکې شاهین افریدي، نسیم شاه او حارث رؤف بالنګ کړي دي. آیا د شاهین افریدي بس صرف په نوې بال خبالنګ کوي په زوړ بال باندې بده بالنګ نشي کولای دا څنګه بادر شو مطلب؟ اور بل په دغه میچ کې ګوره حارث رؤف 10 اور 83 رنزونه ورکړي 2 وکټ ایشتري ځان له خبره ده خو 10 اور 83 رنز ورکول یو مین بالر نه د ټیم مین بالر 10 اور 83 ورکړي دا جرم دی وروره دا سراسر جرم دی چې څنګه یو بالر راځي 10 اور 83 ورکړي. شاهین افریدي 10 اور 68 وکټ یوم نه، نسیم شاه 10 اور 63 2 وکټ. دا پاکستان پرایم بالران دي چې د پاکستان ټول ډیپند په دې بالرانو باندې دي چې دای خپل بال نشي بچ کولی. وروره ګوره مخکې به چې بادر شوی باختر وسیم اکرم او کاریونس په دای به راغل نو چې کم زمونږ زاړه کم کرکټرز کم زاړه کرکټ فینز وایي به چې کله شوی باختر به راغو یا وسیم اکرم یا وکانو موږ به به زه دا بیټسمین سیټ موږ وایي زه به دی بوز دا آوټ کی. اوس چې کله دای بالنګ ته راشي شاهین افریدي، نسیم شاه یا حارث رؤف نو موږ وایو ځکه چېرته بیټسمین غلط شاټ ووالو ایر شوتې نو کیچ پشي کینی ورنه دی کې خو مطلب دای بال کې دومره جس نشته چې دی دا بیټسمین آوټ کیږي. نو دې ځکه دا شاهین افریدي، حارث رؤف، نسیم شاه تیر شوي څو میچونو کې چې داسې امپریسیو پرفارمنس نه دی ورکړی. چېرته اور کې یو نیم بال داسې بالو کې چې منم هغه انپلیبل بال هغه بیټسمین کنفیوز کی چې دا بال خو ډېر سخت بالو دا خره چې بیټ مې ولا نه دی وروللی دا خره چې میډل شو مطلب بیټسمین سوچ کوي. شاهین افریدي یو نیم اور کې یو بال داسې وکړي چې مونږ هم وایو واو یار زبردست بال، کمنټیټر هم وایي چې واو زبردست بال. خو بیا تھرو آوټ د میچ یا تھرو آوټ د اننګز کې هغه بیا هغه رنګ امپریسیو بالنګونه کی. نو آیا شاهین افریدي بس صرف په نوې بال باندې ښه بالنګ کوي صرف T20 کې سلور اوره یا کچرې دی صرف په نوې بال باندې بال کوله شي بیا دله پکار چې ټول لس اورونه دی په مخه کوي بس ورسره بل بالر لګېدلی وي دله ریسټ ورکول پکار نه دي ادا ورونه اړو اخر له بوتلل پکار نه دي ځکه په اخر کې چې دی کم وهل خوري تیر شوي څو میچونو کې نو داسې وهل مړه د کرکټ په تاریخ کې ګور. بل طرف له د انډیا بالر تاسو وګورئ جسپریت بمرا په نوې بال هم د الله غرنګ بال کوي په زوړ بال هم د الله غرنګ بال کوي. نو یو ګوره یو انټرنیشنل پلیر چې پاکستان ریپرزینټ کوي یو دومره غټ ټیم ریپرزینټ کوي او هغه بیا نوې بال سره بال کولی شي او زوړ بال سره بال نشي کولی نو داسې بالر ډېر ټایم دپاره په ټیم کې سروایول نشي کولی داسې بالر ډېر ټایم دپاره په ټیم کې نشي پاتې کېدی. نو شاهین افریدي له پکار چې په خپل بال باندې فوکس وکړي ځکه پرایم بالر دی ټول فوکس په درې د هر کلاړي د هر د ټول ټیم فوکس په درې چې دلته د سکور ورکړي نو هلته حارث رؤف هم مورال ښکته شي. حارث رؤف نه علاوه نسیم شاه هم سره ډېر شوي څو میچونو کې چې داسې امپریسیو پرفارمنس نه دی ورکړی نو درې واړو فاست بالرانو په پرفارمنس باندې غټ سوالیه نشان دی. خو راتلونکي میچز چې کوم دي امید دی چې ښه پرفارمنس پکې ورکړي او څومره هم هیټرز دي هغه یې له په مخ څپېړه باندې ورکړي.